د مودو نه هلکه په دې وظیفه باندې عمل کوي او الله پاک د ټول خلکو ضرورت مشکلات محترمو دا پوره کړل. کو څوک محترمو د رزق لپاره د عمل کوي نو الله پاک د رزق نه مالا مال کوي. کو څوک د صحت لپاره کوي الله پاک کله صحت ورکوي. کو څوک د عزت لپاره د وظیفه کوي د شان او شوکت لپاره کوي الله پاک د انسان ډیر زیات دومره عزت الله پاک د انسان لور کوي چې انسان محترم حیرانی ګوتا څومره پر بنده باندې بندشونه وي څومره په انسان باندې حالات راځي څومره په انسان باندې بېچینی راځي غریبی راځي بس یو عمل محترم وکي ان شاء الله العزیز تاسو عمل وکي دا عمل نمخ کې تاسو کوم ژوند دا غیته مګورئ دا عمل نه بعد چې کوم تاسو ژوند دا غیته مګورئ ان شاء الله العزیز ډیر زیاته بهتر کامیابی او دغه رنګ بدلون او تاسو خپل ژوندۍ کې دا وینئ. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بهون کی او د ډیر زیات مهربان رب باندې. تمام حمد و ثنا د الله پاک د فرض او تمام درود و سلام په نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې د هغه فعال باندې په صحابه باندې په ټول خلق باندې. نن چې محترم زمکه وظیفه ده نو دا وظیفه د کلونه خلق محترم دا تجربه کړې ده. دومره تجربه شوی عمل له چې چا محترم دا عمل کړی دی الله پاک بینوان لري چام دا عمل کړی دی الله پاک بے کس محترم نه پوهه الله پاک ولا زندگی محترم دا بدل کړی ده. یاد ساتئ چې وظیفه ډیره زیات ناشنا وظیفه ده دومره ناشنا وظیفه ده چې مونږ صرف وایو محترم مونږه د لکونو قرآنونو صاحب مونږ ته صرف ملاویږي په هغه باندې د هغه سره سره زمونږ څومره حاجتونه دي دا ټول بل الله پاک پوره کوي. زمونږ څومره مشکلات دي دا بل الله پاک ضرور قبلای او دغه مشکلات به ختمي. دغه رنګ محترم او چاته د رزق پریشانی ده الله پاک بولا من حيث لا يحتسب رزق ورکی دا زینب الله پاک رزق ورکی د انسان وهم ګمان کې هم نه یو بنده چې زما ضرورت ته او دغه رنګ زما حاجت ده او دغه رنګ کاروبار منشته ده دا وظیفه دیو کی ان شاء الله العزیز الله پاک بولا په کل مزیدار اعلی ځای کې کاروبار ورکی. محترم کو بندش د کاروبار وي دا وظیفه وکي ستاسو لپاره ده. که بندش د رشتې وي دا وظیفه تاسو کوي. کچر د جنکو پر رشتہ کې رشتو کې بندش وي یا د رنګ د لکانو باغ کې وي ان شاء الله العزیز محترم په یو څو ورځې کې بعد ستاسو د رشتو بندوبست دا الله پاک کوي. سونه مشکل حالت په انسان باندې راځي الله پاک به ټول مشکلات محترمو الله پاک به حل کوي. سونه چې انسان بیچانه کې مبتلا وي 24 घंटे ګډ ورناسته وي سوچونه کوي پریشانو کې مبتلا دي محترمو غریبۍ زپلې ده دا وظیفه دی کوي. سونه چې محترمو زمونږ ورونه دي زمونږ فین دي د مالی حالات خراب دي راشده وظیفه پیرو کوي تاسو ته پته ولګي چې څنګه الله پاک د وظیفې په برکت باندې تاسو له رزق درکړي څنګه الله پاک تاسو له خوراک درکړي څنګه الله پاک تاسو له کپڑا جامه درکړي حیران ورشي. دومره ناشنا وانت عمل د محترم ولګ ما او ته صحانه کارلو لګ ما او ته په وظیفه کې صحه کا محترم داسې چې کله موږ د وظیفه کو نو د دوانو جهانو سردار مبارک خاندان ته وربخو بس کله موږ چې له پیسې ورکو د هغه ثواب به د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم خاندان ته وربخو. کله موږ چې له کپڑے ورکو د دوانو جهانو سردار مبارک خاندان ته وربخو. کله موږ چې له خوراک ورکو کله موږ چې له ورکو درکات نفل موږ کو روزانه او دا نفل د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم خاندان ته وربخو. محترم تماشا کوي الله پاک برزق د سرا کې د سي د باران په شانتي. وظیفه زمونږ ډیره زیاته مختصره ده او ډیره اسانه ده ساده چې کوم سړی روزانه 200 پیر سورۃ الاخلاص وای سورۃ الاخلاص روزانه 200 پیر وای او دا دوانو جهانو سردار مبارک خاندان ته وربهي. الله پاک محترم د انسان ډیر زیات مال کی
چې روزانه سورۃ الاخلاص قل هو الله احد دا پوره سورۃ 200 پیره چې لوستل کیږي الله پاک ور انسان په ژوندۍ کې محترم او ډیر زیات خیر او برکت واچي درې پیر یو سره سورۃ الاخلاص وي د یو قران صاحب ملويږي او چې 200 پیر محترم وي د 100 قرانونو صاحب وته ملويږي او بیا محترم د عمل روزانه کوي او دغه رنګ د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم آل اولاد د غیب بیان ته د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم روح ته محترم دا وربهي الله پاک به ضرور محترم او په د باندې رحم کوي ځکه چې الله پاک فرمایي چې کم سړی زما محبوب باندې درود وای دا سړی باندې زره رحم کوم چې کم سړی د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم روح ته محترم دا ثوابونه د وربهي هغه محترم محتاج زمونږ درود ته نه دی زمونږه سورۃ الاخلاص ته محتاج نه دی خو موږ برسګه محترم د هغوی په ذریعہ باندې خپل ځان په الله پاک باندې دا بخو خپل کارونه محترم د هغوی په ذریعہ باندې په الله پاک باندې کېو نو کو په ژوند کې سکون غواړي دا وظیفه وکړه کو په کور کې خوشحالي غواړي دا وظیفه وکړه کو په کور کې جنگ جګړې نه غواړي دا وظیفه وکړه کله مزیدار اغلا ژوند تیرول غواړي ځان د کور اغستو لپاره دا وظیفه وکړه ګاډي اغستو لپاره نوکرۍ لپاره چې څومره مستا حاجتونه وي کنه راشه د سورۃ الاخلاص ته وظیفه وکړه او د پیغمبر صلی الله علیه و وسلم خاندان ته وربه ان شاء الله عزیز ان شاء الله الله پاک نه کلک امید ساتم چې الله پاک به زمونږ استاد ټولې مسلې دا حل کړي محترم کوشش کول پکار دي دا وظیفه مرګرو سره شیر کړو چې مرګري دا وظیفه شروع کړي د ارچا حالات د ټیک شي زمونږ یو یقین وي زمونږ یو مقصد وي اعتماد وي چې زمونږ د کتون کې زمونږ د اوردون کې دا په وظایف باندې راشي په اعمال باندې راشي اعمال هم کوي منظم سره کوي وظایف هم کوي او دا غرنګ په الله پاک باندې کلک یقین محترم دا پیدا شي نو امیدي دا محترم ګناه ده نو کوشش محترم دا وکړي چې خپل دا وظیفه روزانه شروع کو او دا غرنګ مخکې مرګرو سره هم شیر کو ستاسو یو شیر د وجې رچا کو ژوند بدلېږي دا محترم زما او ستاسو لپاره ډیره زیاته غټه خبره بوي الله پاک مو خوشاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته